اول خو مو د سیکشن 4 په باره کې دې ته خو مو تیار نه یو چې کومه موضوع ده بل هغې په متعلق زه پوښتنه کوم چې موږ ټول په تیاره کې پراته یو موږ ته بیک اپ پته نشته د چا نه چې تپوس وکړې چې تاسو به څه ریلیف ورکوئ نه عوامو ته پته شته او نه مشرانو ته پته شته اول خو په دې باندې مو کلیر کوي یوه بل تاسو ته د ملګرو خبره وکړه د سټامپ په باره کې هغه سټامپ کې هغه انتقالي ځمکه ده انتقالي ځمکه ده خو یو ملګري ته په سټامپ ورکړی ده او انتقال ده جمع کړی دی یوه دا خبره بل داسې کسان شته لکه څنګه د غاجي صاحب خبره وکړه د 40 کالو نه مو پراته یو مو ته د خپل د ځمکې دا پته نشته سړیانو خبره ځان سره نوټ کړئ چې دا ځمکه مو په سټامپ اخیستې ده نیکه مې او که په انتقال یې اخیستې ده خو پراته یو په موقع باندې بله دا خبره چې سرجي د حکمران حیثیت دا دی لکه د پلار او چې کله پلار په کور کې ظلم چالو کړي نا کور کامیابېږي نه نو موږ چې تاسو موږ سره هغه حیثیت وکړئ چې امنرعیف حیثیت وي هغه سره وکړئ او بله خبره به ته دا وکړم چې سرجي تاسو وګورئ چې اوس د هغې ځای کې انډسټریل زون جوړ شو د شپېتو کالو نه مو په تیاره کې پراته وو چې نن رڼا راغله خوشحالیانې راغلې ما ته روزګار راغی ته د ما نه روزګار هغه بیا اخلې انډسټریل زون کې چې ما کم کاروبار او کم خلک برتي کېږي ته یې ما نه اخلې بله خبره سرجي تاسو د سیلاب وکړه سیلاب آفت دی او الله دې چې په دې چې کوم را کسان دي هغې ته د صبر جمیل ورکړي او الله دې موږ د آفتونو نه وساتي خو هغه سیلاب سرجي ښکاري خو د ما پټ سیلاب نه ښکاري سیلاب په مام دی خو چاته ښکاري نه حکیمانو را باندې لګولی دی او سرجي د ما پکار دی چې تاسو غور او فکر وکړئ او هغه وګورئ دویم پوینټ ته سرجي دا وایم چې ګیله کېږي ګیله په طور درته وایو چې حیاتاباد تاسو وګورئ سرجي امونه مو واغستو بیا ریلیږي لالما وګورئ سرجي امونه مو واغستو اوس دلته چې دی په دې شاړو میلو کې راغلي نو دلته نه هم چې دی کنه دا کړې مهرباني وکړئ چې دی مبارکه وئ بد دا مو خواست دی